السلام علیکم درنو لیدونکو. زه اسدالله مبارز یم. نن تاسو سره د یو بلې مهمې موضوع په اړه باندې یو وړوکی غوندې لیکچر در کوم چې هغه د آی ایم ایف ایس ډي آر دی. آی ایم ایف ایس ډي آر څه ته وایي؟ څرنګه د دې له مخې هیوادونو ته قرضه ورکول کیږي، د دې اندازهګیري یا پرسنټیج څه رقم ټاکل کیږي، د دې باندې انټرست څومره چارج کیږي. او نن سبا ډیر ګرم موضوع ځکه ده چې افغانستان حکومت درخواست کړی و له آی ایم ایف څخه چې دوی ته $220 میلیونه د ایس ډي آر له مخې قرض ورکړي، خو د افغانستان پارلمان دغه د دوی درخواست رد کړي او دوی نه غواړي چې له آی ایم ایف څخه د قرضه واخیستلی شي. ډیره مهمه ویډیو ده او ډیر مهم ټاپک دی. مخکې له دې چې موضوع شروع کړو، هیله ده چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ ترڅو زما د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته در ورسیږي. راځو موضوع شروع کوو. تاسو په خبرونو کې اوریدلی وي 29 د اپریل چې آی ایم ایف ایگزیکټیو بورډ اپرووز $220 million disbursement to the Islamic Republic of Afghanistan to address the COVID-19 pandemic. د همدې خبر په لاندې جزئیاتو کې که تاسو وګورئ چې وایي چې آی ایم ایف ایگزیکټیو بورډ اپرووز افغانستان's request for emergency. ریکویسټ افغانستان تر کړی و چې موږ سره د کرونا وایرس خلاف ایمرجنسي حالاتو کې موږ سره مرسته وکړي. او آی ایم ایف ورته بیا همدې خبر کې دا چې مخکې وګورئ فار ایمرجنسي اسسټنس ان دی اماونټ اف ایس ډي آر 161.9 میلیون، نو $161.9 میلیونه ایس ډي آر چې تقریبا $300 میلیونه کېږي په ایمرجنسي او بیړني حالاتو کې له افغانستان سره مرسته اپروو کا، یعنی تایید کړه، دوی ورکوي. خو اوس په افغانستان کې ورسره د پارلمان او حکومت ترمنځ یو کلیش ښکاري. پارلمان په دې باور دی چې باید دا قرض وانه خیستل شي له آی ایم ایف څخه، او حکومت له وړاندې نه ورته درخواست جمع کړی دی. له همدې نه یو څو ورځې د مخه په 21 د اپریل باندې یو بل خبر چې ډېر مشهور دی، په کوم ملګري چې اقتصادي خبرونه تعقیبوي دوی به دا خبر لیدلی چې امریکې او هندوستان د آی ایم ایف ایس ډي آر الوکیشن زیاتول دا رد کړي دي، او تقریبا ډیرو هیوادونو غوښتل چې د آی ایم ایف ایس ډي آر د کوم دا ویلیو چې دا کوم څومره مقدار کې چې کوم دی دا باید یو څه زیات شي. نو یو دوه ملکونه چې یو امریکا یو انډیا دا د دواړو مخالف وو. ولې مخالف وو دا ټول په دې ویډیو کې انشاءالله موږ تاسې کوو. راځو ایس ډي آر څه وایي، څرنګه د دې له مخې ملکونو ته قرضه ورکول کیږي، آیا دا کوم کرنسي ده یا په څومره انټرست ریټ باندې په ایس ډي آر له مخې قرضه ورکول کیږي، دا ټول موضوعات انشاءالله په دې دغه کې کوو. مخکې له دې چې په ایس ډي آر باندې وغږیږو، د آی ایم ایف یو شارټ هسټري ده چې آی ایم ایف کله جوړ شو. آی ایم ایف انټرنیشنل مانیټري فنډ فارملی کیم انټو ایگزیسټنس، دا د دویم نړیوال جنگ جهاني څخه وروسته په 1925 دسمبر 1945 کې منځته راغی. په لومړیو کې یوازې 29 ملکونه د دې سره غړي وو. بیا په 46 کال کې آی ایم ایف غړي 29 ملکونو ته ورسېده، او په 40 کې بیا دوی خپل اپریشن شروع کړ، خپل فعالیت باندې شروع وکړ، او یو اولینی ملک فرانس و چې د همدې 40 د مۍ په 8 باندې له آی ایم ایف څخه قرضه واخیستله. اوس ټول 109 غړي هیوادونه دلته غړیتوب لري، او یوازینی هدف چې کوم دی هغه موخې پروموټ انټرنیشنل مانیټري کوپریشن دی چې پیسو مرستې غړو هیوادونو سره وکړي، انټرنیشنل ټریډ ورته هغې کې سهولتونه ورته راولي، او اقتصادي وده کې ورسره د هغې په دوامدار ساتلو کې ورسره یا په تیزولو کې ورسره مرسته وکړي. بل میک ریسورسز اویلیبل ټو ممبر ایکسپیرینسینګ بیلنس آف پیمنٹ ډیفیکلټیز، چې کله د بیلنس آف پیمنٹ کې که چېرې کوم غړي هیوادونه مشکلات لري یا ډیفیسټس کې وي، نو هغو هیوادونو سره هم
مرسته کوي چې مرکز یا په واشنگټن ډي سي کې دی او هیډ کوارټر د امریکې په واشنگټن ډي سي کې دی. دا وه لږ ډېر د آی ایم ایف باره کې معلومات. کوم ملګري چې آی ایم ایف نه پېژني نو لږ ډېر معلومات مو ورته ورکوي. ورپسې راځو چې آی ایم ایف ایس ډي آر نه مخکې آی ایم ایف کوټه ضرور ده چې آی ایم ایف کوټه څه شی وي. کله چې هر هیواد آی ایم ایف جوین کوي نو دوی ته په لومړیو کې یو کوټه مشخص کیږي. دا کوټه د دوی د اقتصادي سایز او د هغې په مشخصاتو په طبقاتو باندې دا مشخص کیږي، هغوی ته کوټه اساین کیږي. او کوټه د مشخصولو دپاره آی ایم ایف چې کوم دی هغه یو ځانګړې فارموله لري چې له هغې له مخې هر ملک ته په هماغه اندازه باندې کوټه ورکوي. د ایس ډي آر باندې پوهېدو لپاره آی ایم ایف کوټه ډېره ضرور ده. نو کوټه ما مخکې وویل چې دا په لومړیو کې په آی ایم ایف د هغه اقتصادي سایز او اقتصادي مشخصات ته په کتو باندې مشخصوي. اوس راځو هغه فارموله کې چې هغه کوم مشخصات دي. دا اوسنۍ فارموله ده چې کوم آی ایم ایف د کوټاز اساین کولو دپاره کاروي، چې په هغې کې 4 فیکټر ډېر زیات مهم دي. چې لومړی جی ډي پي ده پکې، اقتصادي وده. دویم اوپننس دی پکې چې یو هیواد اقتصاد څومره انټرنیشنل ټریډ ته خلاص دی، انټرنیشنل ټریډ دپاره سهولتونه او دغه لري. دریم اکنامک وریابیلیټي ده، یعنې که چیرې اقتصادي یو نوی پرمختګ یو تغییر په نړۍ کې کیږي نو دې سره دغه د یو غړي هیواد اقتصاد سره کم ځان عیاروي. او انټرنیشنل ریزروز دي. دې درې واړو 4 فیکټر چې کوم دي، دا 4 فیکټر چې دې کې جی ډي پي ته 50% ارزښت ورکول کیږي، یعنې 50% دغه لري. اوپننس یا اکنامک اوپننس چې کوم دی دا 10%، اکنامک ویریبیلیټي 15 او انټرنیشنل ریزرو 5%. د لاندې ما فارموله لیکلې ده، دې ته په کتو باندې دا چې سره دغه کوي اساین کوي، هر څومره ویلیو چې راغله په هماغه اندازه آی ایم ایف کې هغه غړي هیواد ته کوټه مشخص کیږي. دغه کوټه چې کوم ده دا د ایس ډي آر ډینومینیټډ ده، یعنې موږ تاسې ویلی شو چې کوټاز چې څومره راځي څومره اندازه باندې چې کوټه وي په هماغه اندازه باندې ایس ډي آر دی یو ملک هغه کېږي، یعنې دواړه سره یو شان دي تقریبا. یعنې که زه اوس ووایم چې زه یو موټر اخلم په 1 لک روپۍ باندې، یو کار دی قیمت یې دی فرض مثال 15 لکه روپۍ افغانۍ، نو دا 15 لکه روپۍ موږ اصل کې موټر ښیو، یا د موټر ارزښت 15 لکه افغانۍ دی. همدغه شان موږ اوس ویلی شو چې موږ اصل کې دلته موټر د افغانیو سره موږ هغه په افغانیو باندې ښیو. نو دلته هم کوټاز په ایس ډي آر باندې ښودل کېږي. د یو ملک کوټه څومره ده یعنې هماغه اندازه باندې د هغې ملک ایس ډي آر هم دی. که اوس مهال چې کوم دی په آی ایم ایف کې ټوټل په مجموع کې 496 میلیارده چې 692 امریکایي میلیارده امریکایي ډالره کېږي، دومره ایس ډي آر شتون لري. او یو ایس ډي آر تقریبا 1.35 ډالر سره مساوي دی. ښه مخکې ځو. دلته تاسې یو چارټ که وګورئ ما را پیدا کړی دی د آی ایم ایف دغه نه. د افغانستان وګورئ تاسې کوټه پاس وګورئ، کوټه دې خوا ښي طرف ته ممبرز دي. نو اول کې افغانستان د اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان د دې پرسنټیج اف کوټه 0.02% ده، 0.02%. نو دغه مخکې چې کوم سلاید موږ ولیده په دې کې 496 بلیونه کې 0.06% زمونږ ایس ډي آر دي، یعنې زمونږ یو انټرنیشنل ریزرو دی. دا ایس ډي آر په اصل کې د یو ملک ریزرو کې حسابېږي. تاسې که د مرکزي بانک د هر هیواد چې کوم د آی ایم ایف سره غړي وي د هغو تاسې دغه وګورئ ریزرو، نو هغې کې به سره زر ډالر، یورو، پاونډ او ایس ډي آر موجود وي. خو ایس ډي آر په هغه حالاتو کې یو ملک ورته اپلای کوي یا ریکویسټ کوي د پیسو د استعمالولو چې کله یو ملک په ډېر سخت حالات کې مبتلا وي.
دې نه غیر کوم ملکونه یې نشي دغه کولی نه استعمالوي نه غواړي چې دغه ریزرو دې په عادي دغه باندې لاړ شي. دویم په دې هغه کې کوټا کې موږ وایو چې د افغانستان دومره دغه دی ورشي البانیا ده ارجنټیا ده ما بل یو د یونایټډ سټیټس یو دغه راغیستی تاسو یونایټډ سټیټس وګورئ د دې ریزرو چې کوم دی 11.15 دغه دی 15 یا 4-5% د دو ایس ډي آر دی په دې کې یعنی که چیرې موږ تاسې دغه نه واخلو تقریبا دې خوا یې دغه موږ ویلیوم ورکړې ده چې 2.99 میلیارده ډالره دوی کوی شي چې ریکویسټ وکړي له IMF څخه دومره قرضه ترې واخلي او موږ له 0.7% له مخې موږ تاسې یوازې وبخئ چې دا دغه لږ هایلایټ کړم تاسو دپاره د 0.7% له مخې موږ 3 یعنې 323.8 میلیونه ډالر موږ کولی ایس ډي آر موږ کوی شو چې اپلای ورته وکړو 323.8 میلیونه ایس ډي آر بیا دا 1.3 کې ضربېږي نو هغومره ډالر سره مخامخ کېږي. بل د ایس ډي آر یا د کوټا یو خو موږ ویلو چې کوټا یو ایس ډي آر ښیي دویم په IMF کې د ووټینګ پاور ښیي چې څومره پرسنټه پاور دوی سره د ووټینګ دی په همدې کوټا له مخې افغانستان 0.02% د ووټینګ رایټ لري او امریکا یونایټډ سټیټس 11.45% او کله چې یو بل شی دلته تاسو ته اضافه کول غواړم چې IMF کې چې هره پریکړه کیږي نو باید 15% رایه واخلي نو 15% له مخې امریکا 11.15 یعنی که یوازې امریکا د کومې فیصلې خلاف ودرېږي نو هغه فیصله کوی شي چې دا رد شي ځکه چې دوی 11.15 دا چې ته سلو نه لرې کړي نو 15% نه پوره کوي نو د دې له مخې د امریکې شتون په هره پرېکړه کې ډېر ضرور دی او که چیرې امریکا مطلب دغه کوي یو شی ردوي نو دې مطلب دا دی چې هغه پرېکړه سر نه نیسي او هغه نه عملي کېږي. ښه سپیشل ډراوینګ رایټ یا په ځانګړي وخت کې د پیسو ویستلو حق دا چې څه وایي دا د IMF کې یو اکاونټ دی خو کرنسي نه ده مخکې ما وویل چې دا یو کوټا ده چې د هغې له مخې ملکونو ته قرضه ورکول کېږي او ښه ایس ډي آر چې کوم دی دا د دې کې مختلف قسمه کرنسیز وي 15 کرنسیز کې دی یو باسکټ دی چې په هغې کې امریکایي ډالر شامل دی یورو ده پکې جاپانیز ین دی پکې پاوند دی پکې او په 2014 کې چینایي یان پکې ور اضافه شو دا د 15 کرنسیو یو مجموعه ده کرنسي نه ده په خپله د دوی 15 کرنسیو یو اکاونټ دی په شکل د اکاونټ او د دو 15 کرنسیو او ست چې سره راجمع کړي نو 1.6 ډالر سره مساوي کېږي. ایس ډي آر په IMF کې په 1969 کال کې منځته راغه او دا د غړو هیوادونو دپاره یو ډول ریزرو شمیرل کېږي یا ریزرو ایسټ سرمایه ورته دوی ته دغه کېږي شمیرل کېږي او په سختو حالاتو کې لکه اوس چې افغانستان ورسره لاس و ګرېوان دی په داسې حالاتو کې کولی شي چې دا استعمال کړي. ښه مخکې ځو ایس ډي آر لوکیشن چې ته وایي ایس ډي آر لوکیشن دا دی چې ایس ډي آر از ا لو کاسټ وے آف ایډینګ ا ممبرز انټرنیشنل یعنې د ټول نه ارزانترینه قرض د ایس ډي آر لوکیشن دی لکه د دې تاسې که ووایي چې د یو نه واخله تر 2% پورې د غړي هیوادونه قرض اخلي په که چیرې ایس ډي آر له مخې قرض اخلي او په یو کال کې کوی شي چې 2 وارې یعنې څومره زموږ چې دغه وي زموږ د کوټا له مخې موږ 323.8 میلیونه ایس ډي آر موږ 2 وارې د کال اپلای ورته کولی شو او غوښتلی شو تی خو دا دې دپاره باید اپروول د IMF ډېر ضرور وي په 1.2% باندې که چیرې موږ له نورو ملکونو نه اخلو به نورو ملکونو نه قرض اخلو نه به 8% باندې یو له IMF څخه د ایس ډي آر له مخې 1.1 نه تر 2% پورې او که چیرې قرض سره اخلو یو ګوره ایس ډي آر وي یو قرض وي لون وي ډیټ وي
اس ډي آر او لون فرق کوي. اس ډي آر زمونږ خپل انټرنیشنل ریزرو دی، موږ یې یوټیلایز کول غواړو، هر ملک ورته اپلای کوي، خپل اس ډي آر یوز کوي. یو داسې وي چې ته له غړو آی ایم ایف څخه ته قرضه اخلي، هغه بیا ګرانه ده، هغه نو بیا د ملک حالات ته په کتو باندې هغې ته انټرست ریټ چارج کیږي او مختلف شرایط لري، هغې باندې به انشاءالله که وخت خو بیا به پرې کله دغه ویډیو یو بله جوړه کړو. ښه اس ډي آر هیلپ to reduce their reliance on more expensive domestic installation. ما مخکې وی چې اس ډي آر دا مرسته هم کوي چې سړی یو کوم غړي هېواد له ډېرو قیمت بیو یا قیمتي قرضو څخه ځان پر د لږ قرض باندې لږ قرض د ګټې سره وژغوري، یعنې د قرض په لږې ګټې باندې ځان له ډېرې ګټې څخه وژغوري. یو ملک نه که موږ قرضه اخلو، فرض مثال امریکې، چین یا د کوم نور ملکونو نه موږ قرضه اخلو، نه به 8% چارج انټرست باندې موږ انټرست په موږ باندې چارج کوي. او که چیرې له آی ایم ایف څخه د اس ډي آر له مخې اخلي، ګوره زه لفظ بیا ورسره دلته زده کوم، آی ایم ایف اس ډي آر له مخې که قرض اخلي نو 1 نه تر 2% له مخې به افغانستان یا غړو هېوادونو هر هېواد چې وي هغه ته قرضه ورکول کېږي. ښه مخکې له دې چې دا موضوع دغه کړو، نو اوس افغانستان پارلمان وایي چې یاره دا قرضه باید وانه خیستل شي. دلته یو څو خبرې زه اضافه کول غواړم. که چیرې رښتیا هم موږ اقتصادي ستونزو له وجې کرونا سره مبارزه نشو کولی، نو بیا خو ضرور ده چې اس ډي آر آی ایم ایف اس ډي آر ته اپلای وشي او دا دې نه ریکویسټ وشي دا استعمال شي. حال دا چې دا مخکې شوی او هغه مخکې اپروف شوی دی. خو یو شی چې زه فکر کوم پارلمان یا د پارلمان غړي تشویش لري هغه دا دی چې د پیسو د شفافیت دغه د مسله ده چې دا څومره په شفاف ډول باندې استعمالیږي. تاسو که وګورئ دا اوس چې حکومت کوم ارقام د کرونا سره مبارزې لپاره ښیي نو مطلب ډیر شفاف نه دي که نه، نو دغه ویره دغه ده. نو په داسې حالات کې مطلب نو پیسې که نور هم راخلې د هغې هم ویره هم شته دی، نو بیا خو آی ایم ایف خو دا بېرته غواړي تا نه، بیا به ته پرې باندې انټرست هم چارج کوي، 1% هم کوي، نو ډېرې پیسې دي نو دا هم پرې ور چارج کوي. نو غړي د کار څه دي، خو اوس خو د ولس نمایندګان دي، دوی نه غواړي مطلب چې داسې بوج له آی ایم ایف څخه په قرض اخیستو نور سیوا شي. دا د افغانستان مسله. اوس راځو یو بل شی چې امریکا او انډیا ولې د الوکیشن زیاتېدو لپاره مخنیوی کوي. دا اصل کې مطلب کیسه داسې ده چې ډېر هېوادونه غواړي چې دغه اس ډي آر ویلیو چې کوم موږ مخکې وویلې څومره وه 406 میلیونه ده، یعنې میلیارده ده وبخئ، چې دا یو 500 میلیونه نور هم زیاته شي. که تاسې مخکې G20 کوم آنلاین دغه چې شوی او د انټرنیټ له مخکې میټینګ په هغې کې هم دوی ویلې چې یو 500 میلیارده اس ډي آر دی نور هم زیات شي چې امریکا او انډیا یې د دې ممانعت وکړه. مخکې یو بل شی ما وویل چې په آی ایم ایف کې چې هره پرېکړه کېږي هغه به 15% ووټینګ باندې کېږي او د 15 ووټینګ له مخې ما مخکې وویل چې د امریکې کوټا چې کوم ده هغه 18.82 یا 14 تقریبا. که چیرې یوازې امریکا یې دغه وکړي مخالفت وکړي د هرې پرېکړې چې حتی ټول ملکونه غړي هېوادونه 109 نه 108 ملکونه ټول راضي وي او یوازې امریکا یې مخالفت وکړي نو هغه پرېکړه سور نه نیسي او هغه نه عملي کېدی شي ځکه چې 15% نه پوره کوي. نو اوس خو سره انډیا هم ده چې هغې هم تقریبا 4.0% د هغو دغه د کوټا ده. مخکې هم مطلب دا زیات شوي دي دغه ویلیو چې کوم ده د اس ډي آر دا مخکې هم زیاته شوې ده. تاسې په 1980 کلونو کې وګورئ 9.3 میلیارده زیاته شوې ده، په 1999 تر 20 پورې 12.1 میلیارد زیاته شوې او د 2009 د کم فاینانشل کرایسس چې راغلی و له دې څخه د خوندي کېدا په خاطر باندې 1.2 میلیونه دغه زیات شوي وو چې بیا دې ګټه چې ده فرض مثال که اوس 402 یا 6 میلیارده اس ډي آر دی خو 500 نور ورته زیاتېږي تقریبا 906 کېږي نو بیا زمونږ له 0.02% له مخې فرض مثال داسې فرض کړه چې زمونږ کم 200 میلیونه اس ډي آر زمونږ حق کېږي
چې که ډالر کې بیا 1.3 سره ضرب کو 3 سره تقریبا 1 میلیارډ ډالر موږ قرض اخیستلی شو که ټولو ته چېرته اپلای وکړو نو دغسې هر ملک دپاره دغه کېږي دا ځینې ملکونو چې اپلای کړې ده هغوی وایي چې 500 میلیونه دې نور زیات شي تر څو هغوی د کم کوټا له مخې هغوی سره چې کم کوټا مشخص شوې ده د هغې له مخې دوی ته ډېر اس ډي آر کې ډېره برخه ورسېږي او ډېر قرضه واخلي چې دې کې چین د ټول نه ډېر مهم دغه لوبوي وایي چې باید هغه زیات شي خو فکر نه کوم زیات ځکه ما مخکې وویل چې 15% نه پوره کوي پاکستان ډېر زیات دغه دی مطرح ده کې چې وایي چې باید دا 500 دغه زیات شي تر څو دوی قرضه ډېره واخلي نو دوه دغه دا دي ښه مخکې ځو امریکا او انډیا ولې دې مخالفت کوي ما مخکې وویل که نه ظاهرا خو امریکا وایي چې که چیرې دا زیات شي دا دغه دا 500 میلیارده کم دغه چې کم دی اس ډي آر دا زیات شي نو تقریبا 80% ګټه 20 ملکونو ته ځي یوازې 20 ملکونو لپاره او 3% کم چې غریب ملکونو ته ځي نو ګټه یې نشته دی که نه دې وجې نه باید هغه زیات نه شي خو د پردې تر شا اصل کې دوی چین سره اقتصادي جنګ لري او دوی نه غواړي چې چین دی ډېر قرض له آی ایم اف څخه په دې طریقه باندې واخلي انډیا چې کوم دغه د دوی وایي چې انډیا کنسرن درته خو دوی اصل کې هدف دا دی چې دوی له پاکستان سره مشکلات لري دوی وایي که چیرې مطلب پیسې زیاتېږي قرضه زیاتېږي که ملکونو ته نو هغه به ایکسټرانیس پرپز لپاره یعنې تروریستي اهدافو لپاره ډېر استعمال شي هغوی بیا پاکستان ته په اشاره باندې وایي چې دا به ملکونو ته سره مرسته وکړي تر څو ځینې ملکونو سره چې پاکستان ته اشاره کوي چې هغه به تروریستي کړنو ته لا دغه ورکړي او دا دنیا دپاره یو خطر دغه دی نو باید نه زیاته شي 500 میلیارده زیات نه شي او همدا په خپل چې هر څومره مقدار دا اوس دی همدې باندې پاتې شي اوس نو رای حل شي دی بېرته رای حل دا دی چې د کم چې په لوړه سطحه کې الټرنیټیو ما لیکلي دي کم چې په لوړه سطحه کې ملکونه دي یعنې دغه ټاپ 20 کنټریز چې مخکې موږ ویلې امریکا خپله د جي 20 کې هم دا خبره وکړه چې دوی د خپل کوټاز چې کوم ده دا د رښتیا هم د نړۍ غم ورسره وي دوی دا په غریبو ملکونو باندې تقسیم کړي فرض مثال د چین د جاپان مثال اخلو جاپان 8.1% دغه دی 8% یې موږ فرض کوټا نو دا د 8% په غریبو ملکونو افغانستان افریقایي ملکونه یا دې ته ورته کوم غریب ملکونه چې کرونا سره مبارزه کې اقتصادي مشکلات سره دوی سره مرسته وکړي دا یو دغه دی رای حل دی او دې باندې یو ریسرچ پیپر هم پبلش شوی ده چې G20 nations to freeze debt of world poorest دوی خپل ډیټ چې کوم دی دا غریب ملکونو سره وکړي آی ایم اف ورلډ بانک هم د دې ویلکم کړی دی چې دا به یو ښه دغه وي که چیرې داسې وشي غریبو ملکونو سره نو دا اس ټي آر باره کې ویډیو او خدای دې وکړي چې یو څه مو تر زده کړي وي زه عموما کوشش کوم چې داسې عمومي کوم جنرال ټاپکس وي په دو باندې دغه وکړم ویډیوګانې جوړې کړم خو دا ټول هر څه ستاسو تشویق باندې کېږي ستاسو تشویق سبسکرایبرز که چیرې تاسې سبسکرایبرز تاسې مطلب سبسکرایب ډېر شو زه پوه شم چې یاره خلک شوق لري داسې عمومي اقتصادي موضوعاتو سره چې مطلب هغې باندې پوه شي زده کړه تر وکړي نو بیا صحیح ده موږ هم تشویق کېږو نو موږ به حتما که روزانه نه وینو یو ورځ بعد په داسې مهم موضوعات باندې تازه موضوعاتو باندې حتما ویډیو کوو او که نه نو تاسې دغه ته شوق دغه نه وي نو بیا موږ خو مجبوره ما مخکې ویلي وو چې موږ خو پوهنتون ته مجبور یو د پوهنتون دغه راهکار له مخې موږ باید آنلاین هغوی ته لیکچر وړاندې کړو د یوټیوب باندې اپلوډ کړو هغوی دې ته لاسرسی ولري او دې څخه دغه وکړي نو مننه خدای دې وکړي څه مو زده کړي وي په دې اخره کې یو سوال کوم امید ده چې تاسې په کمنټ کې جواب راته ولیکئ چې افغانستان ته که چیرې اس ټي آر 200 میلیونه ورکوي نو تاسې فرض کړئ چې دوی به څومره دغه ته اپلای کړي وي اس ټي آر ته
0.0 اووه مخکې ما وویلې چې 323 څومره میلیونه اس ډي آر کېږي. نو څومره اس ډي آر ته دوی اپلای کړې ده چې 220 میلیونه دغه کېږي؟ دا سوال دی او د جواب په هیله په کمنټ کې راته جواب ولیکئ. ډېره مننه، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.